الله رب العالمین حکمونو کې یو حکم چې دی هغه د قربانی او دا یو مالی عبادت دی د دې بنده دپاره چې دی په دې عبادت باندې الله ته ځان نږدې کوي او د دې عبادت یعنی د قربانۍ مقصد چې دی یو خو دغه دی چې دا بنده الله ته په دې باندې نږدې شي دویمه مقصد یې دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام د عمل ژوندي کېدل دي په دنیا کې څنګه چې نبی علیه السلام دا فرمایلی چې دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام دا د هغه سنت دی او دریم مقصد د قربانۍ چې دی هغه دا دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی چې د اختر دا ورځې چې دي ایام اکل و شرب دا د خوراک او د څښلو ورځې دي نو دا ده چې د قربانۍ والا ته پخپله هم او د نورو مسلمانانو چې کم قرباني نه کوي د هغوی وس او طاقت نشته دی دا د هغوی لپاره د الله یو نعمت دی چې په دې ورځو کې یعنې دوی د غوښې خوراک وکړي یو هغه قرباني ده کومه قرباني چې حاجیان په حج کې کوي د حج تمتع والا چې کله یو مسلمان عمره او حج یو ځای کې نو دا به هدیه او قرباني به کوي یو ډالۍ به دی فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الله فرمایي چا چې د عمرې نه فایده واخیسته د حج دپاره نو دی به بیا هدیه او ډالۍ قرباني به لیږي یو اضحیه چې هغه په هغه مسلمانانو باندې د هغې حکم دی چې کم مسلمانان د نصاب خاوندان وي چې هغوی د قربانۍ د کولو وس او طاقت هغوی سره شته چې د قرباني او اضحیه دا کولی شي قرباني ورته عام طور موږ او تاسو یعنې پښتو کې وایو اردو کې وایو دې ته اضحیه وایي په عربی کې د دې حکم دا دی چې بعضې علماو دا لیکلي لکه امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي هي سنة مؤکده دا کلک سنت دی قربانی کول او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي چې هي واجبة دا واجب ده على من يملك نصابها څوک چې د دې د نصاب مالکان و دواړه حکمونه د دې چې دي هغه کلک حکمونه دي او د قربانۍ
ایجاد دا په ټولو امتونو کې قرباني وه. ځکه الله قرآن کې دا فرمایلی سوره حج کې چې لکل امة جعلنا منسکا، الله فرمایي هر امت دپاره ما د قربانۍ یو طریقه جوړه کړې وه. نسک یا منسک دا قربانۍ ته وایي، مناسک دا جمع ده او مناسک د حج احکاماتو ته هم وایي. مخکو امتونو کې دا و چې د هغوی د قربانۍ طریقه دا وه چې هغوی به خپله قرباني وکړله او هغه به یې فیش کړله، هغه به یې په یو صحرا کې کېښوده، یو میدان کې به یې کېښوده خپله قرباني. د فاصله به اور راغی او چې د چا قربانۍ کې به اخلاص و او الله ته به قبوله وه هغه به یې اوسېزله، او چې د چا هغه به قبوله نه وه نو هغه به هماغه شان پاتې شو. قرآن کې الله رب العالمین دا فرمایلی دی چې د مخکو امتونو د هغوی خبره دا وه د یهودو چې هغوی به دا ویل چې موږ ته خپلو پیغمبرانو دا ویلي چې کله تاسو قرباني وکئ نو هغې پسې به اور راځي او هغه به خوري. الله فرمایي تاسو د دغه پیغمبرانو نورې کمې خبرې ومنلې. دی نبي علیه السلام نه دا مطالبه وکړه چې موږ به تا باندې علي ایمان راوړو، ستا خبره به علي ومنو. چې کله ته یو قرباني پیش کړې او هغه موږ ووینو او هغه اور اوسېږي. الله فرمایي تا نه خو دوی دا مطالبه کوي، نو هغه پیغمبرانو خو ته هم دغه قربانۍ راوړې وي، دوی په هغوی څه ایمان راوړو چې په تا به ایمان راوړو. د آدم علیه السلام د لومبنو دوو بچو واقعه الله قرآن کې بیان کړې د هغوی د قربانۍ. الله فرمایلی واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. الله فرمایي په دې خلکو باندې د آدم علیه السلام د دواړو زامنو واقعه اولوله هغه ته بیان کړه چې کله د دواړو زامنو د آدم علیه السلام هغوی قرباني پیش کړه نو د یوه قبوله شوله او د هغه بل قبوله نه شوه. چې هغه د چا قبوله شوله نو هغه ته د بل وویلې چې دا د کوم نه وه قبوله شوې، هغه حسد کې راغی او کینه کې راغی چې دا څه چل دی چې ستا هغه قبوله شو زما هغه قبوله نه شو. ته یې وفرمایل لاقتلنه، زه به دې واچنم. قال انما يتقبل الله من المتقين. هغه ته ویل ګوره الله پاک قرباني د اخلاص والاو نه قبلوي، متقیانو نه قبلوي. ستا هغه کې به اخلاص نه او قبوله نه شوه نو دې کې خو زما څه ګناه نشته دی چې ته په دې باندې ما ختلې. دا خو د الله کار دی، چا نه قبوله کړي چا نه قبوله نه. خو د دغه حسد او د کینې د وجې نه هغه خپل ورور قتل کړ او دا اولنی قتل په دنیا کې بس
بیا هغه له چل نه ورته چې اوس په دې لاش باندې څه وکړو. قرآن کې د هغې واقعه ده. کارغه راغی هغه ته یو چل وښوده چې ځمکه یې راوکنسته او د هغه نه یې چل زده کړه او بیا یې خپل ورور په هغه خاورو کې ښخ کړ. دې واقعې نه دا معلومېږي چې هر عمل چې هغه کې اخلاص وي، للهیت وي، د الله دپاره وي، هغه الله قبلوي. بس الله دې امت باندې اسانتیا راوسته. دا امت دا الله پاک د یو سړي عمل هغه الله خلکو ته نه ښکاره کوي چې د هغه قبول شوی او د هغه نه دی قبول شوی. دا به د قیامت په ورځ باندې فتح لګي چې د چا هغه قبول ده او د چا هغه نه ده قبول. د قربانۍ لوی مثال چې دی هغه دی چې کوم ابراهیم علیه السلام په دنیا کې قایم کړی دی. دا د دنیا د ټولو نه لویه قرباني وه. ځکه الله ابراهیم علیه السلام هغه د ټولو نبیانو پلار جوړ کړی او ځکه د ابراهیم علیه السلام دغه یاد دا به د قیامته پورې ژوندی په دنیا کې، دا عمل دا به د قیامته پورې ژوندی په دنیا کې چې هغه ته الله دا حکم کړی په خوب کې چې ته دا خپل زوی چې دی دا ذبح کړه، دا قربانی کړه. ابراهیم علیه السلام هغه خپل زوی ته دا خبره وکړه چې د الله طرف نه ماته داسې یو حکم شوی دی، څه به کوو؟ نو هغه زوی ته وفرمایل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. ای زما پلاره کوم حکم چې تا ته شوی دی د الله د طرف نه هغه حکم ته ادا کا او ما به د صبر کوونکو نه به موسې. زما دې ته بس ما غاړه ایښې ده، ما حلال کا چې د الله د ته حکم. خپل کور والا ته یې ویل هغه مور سره پرې راځي ځکه د الله حکم و. الله قرآن کې ذکر ابراهیم علیه السلام باره کې ویلی دي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. هر کله چې ابراهیم علیه السلام باندې الله ازمایښونه راوستل، یو څو ازمایښونه، الله فرمایي فَأَتَمَّهُنَّ، هغه ازمایښونه هغه د پوره ادا کړل. بس وایي کې یو ازمایښت چې دی هغه دا د زوی حلاله کوه، د زوی ذبح کولو. دی تیار شو، زوی هم تیار شو، کور والی هم تیار شو او کله لاړ او چاړې ځان سره واخیستله. فلما اسلما وتله للجبین، کله چې دواړو غاړه کېښوده دې عمل ته او دی په تندي باندې را سملو، یعنی داسې الټه یې سملو. دا د دې لپاره چې د ده دا مخ ما ته نه ښکاري، که مخ یې راته ښکاري نو هسې نه زما اړه کې د الله په حکم کې څه کمی را نه شي. بلکل دا عمل تیار شو، الله د طرف نه ورته حکم راغی چې یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. یا ابراهیم تا خپل خوب پورا که، بس تا خپل عمل پورا که. وفدیناه بذبح عظیم، من د دغه قربانۍ په بدله کې دله یو لویه قرباني بله ورکړه. الله ګډ راولېږه او هغه حلال شو. اسماعیل علیه السلام هغه بچ پاتې شو.
دا د هغې قربانۍ دا یو نمونه د دنیا کې چې دا به د قیامته پورې چلیږي. او په دې خبره ځان د پویولو دی چې د قربانۍ غرض دا دی چې کله دا بنده د خپل مال حلالولو او ذبح کولو ته دی تیار دی او په دې وجه باندې دی دا مال ذبح کوي او حلالوي او قرباني کوي چې دا ماته زما د رب حکم دی او د ابراهیم علیه السلام سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی په بنیاد باندې زما دا فرض جوړیږي چې زما نبی دا عمل کړی نو زه کوم. د دې عمل غرض دا دی چې څنګه ته د دې اختر په ورځ باندې دې قربانۍ کولو ته تیاری نو پکار دا ده چې ته هر وخت قربانۍ ته تیار اوسې. هغه ستا د سر قرباني راځي چې ته ورته تیار یې چې د اسلام د اوچتوالي لپاره که دا مقرر شي چې ستا سر هغه تورې ته ور مخامخ شي هغه ټوفک ته ور مخامخ شي نو چې ته خپل سر ورکولو ته تیار یې. دا د قربانۍ غرض دی. او نورې داسې خبرې چې هغه ستا په دې ژوند کې دي که چېرې د هغې قربانولو راشي نو چې ته هغه قربان کړې بس. چا سره د دشمني ده، چا سره د حسد او کینه ده، چا سره د ضد او حسد دی چې دا ټولې خبرې قربان کړي بس. دا قربان کی دا خبر ځکه نن یو مسلمان هغه د بل سره په یو صف کې مونځ نه کوي، هغې ته نه دی تیار. په یو صف کې ورسره خوا په خوا نه ودرېږي، ځای یې نه بدلوي او وایي زه قرباني کومه، دی دې ته نه دی تیار. دی دې ته نه دی تیار چې یو مسلمان له یو خپل رور له یو خپل تره زوی له یو خپل مسلمان له دننه په دې زړه کې ځای ورکړي او دې ته تیار دی چې زه قرباني کوم. د دې ټولو څیزونو قربانۍ ته ځان تیارول دا د هغې لپاره یو تربیت دی. دا قرباني د اختر دا اضحیه دا د هغې لپاره یو تربیت دی، یو ټریننګ دی چې ته چاړه په مال باندې رالګې نو په خپل ضد او په کینه باندې چاړه راولګوه، هم ختم که بس. خپل نفرت باندې چاړه راولګوه، نفرت ختم که. دا د دې خبرې تربیت. دویمه خبره هغه دا ده چې مونږ قربانۍ کې څومره احتیاط کوو. دا تپوسونه هم کوو چې لکۍ نیمه شته او نیمه نشته او لکۍ کټ ته او ښکرې دومره دی او دا دومره دی او دا مانده او دا چاقه ده او دا احتیاطونه پکې کوو. او هر سړی دا غواړي چې زما قرباني هغه داسې وکړمه زه چې هغه د ښې نه ښه بس. دا خو د قربانۍ د مال باره کې دا احتیاط دی زموږ، دا یو تاکید دی زموږ. اصل احتیاط هغه دا دی چې موږ او تاسو خپل ځان ته هم وګورو چې زما ښکر پوره دي که نه، زما عمل پوره دی که نه دی، زما اخلاص شته او که نشته، زما دا دننه زړه چې دی
دا صفا دی او که خیرن دی؟ زما دا سترګې، زما دا غوږونه، زما د بدن ټول اندامونه دا پاک دی او که ناپاک دی؟ دې ته هم کتل پکار دی. زه چې دا کم مال او دا کمې روپۍ په دې قربانۍ باندې لګوم، زما دا روپۍ حلالې دي که حرامې دي؟ زما دا روپۍ د جایز طریقې نه راغلي که د ناجایز طریقې نه راغلي؟ دې باندې سوچ پکار دی. ځکه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي ان الله طیب لا يقبل الا طیبه. الله پاک دی او الله نه قبلی مگر پاک سیز قبلی. او الله قرآن کې ویلي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے خلکو تاسو کم څه چې الله درکړي دي هغه خورئ، خو چې دا دوه شرطه پکې موجود دي. یو دا چې حلالي، دویم دا دی چې پاکي، ظاهري پاکي او باطني حلالي. او الله قرآن کې ویل یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ایمان والو تاسو دا هغه څیز نه خوراک کوئ چې کم پاکي او مال له درکړی دی، او د الله شکر پې ادا کوئ. که حلال څیز باندې به د الله شکر ادا کوي، حلال باندې. تېره ورځ مې یو دغه کاته یو قصه ورته چا لیکلې وه. هغه دا قصه لیکلې وه چې زه یو واده ته لاړم، شادي حال ته. نو هغلته بل قسم راغی و کېناست راسره. نو هغه راته دا قصه وکړله، یاره ما یو څیز خرڅ که او هغې نه چې کومې روپۍ د زرو زرو نوټونه رال، نو داسې مسلماني ده چې چا لالب کې جعلي نوټ را کړی و. نو ویل ما ورته وویل چې تا پې څه شی خرڅ کړی و؟ نو کوم څیز چې وښود ویل چې دا مې پې خرڅ کړی و. ویل راته ویل چې خوشحاله په دې یم چې ښه دی چې هغه اصلي څیز مې نه دی ورکړی، ما موله 2 نمبر څیز ورکړی. که هغه اصلي څیز مې ورکړی وی نو بیا خو بس په 0 روپو کې بس ورکومه تاوان مې ښه. نو ویل بیا مې ورته ویل چې په هغه زرګیز باندې دې څه وکړل؟ ودې شله او څه دې پې وکړل؟ ویل چې نه. ویل چې دې واده له راتللمه، نو ویل هغه مې د دې واده د زلمي د پلار له بس جیب کې کېښود، بس په هغه باندې مې دغه د واده والا دوکه کړه. اصل کې دا دی. نو هغه وایي چې کله بیا موږ هغه واده هغه ډوډۍ شادي حال کې وخوړه، نو وایي چې ماشاءالله ډېره ښایسته ګیرې هم وه د دې سړي، په سنتو برابر و. نو ویل چې هغه غوړ لاس یې داسې په دې مخ راښکله، ویل چې شکر الحمدلله چې تعالی ښه ښایسته رزق در راکړه. ویل ما ورته ویل چې دا خو یې تعالی ښایسته رزق در نه کړه، په دې د الله نه توبه وباسه. هلته دې یو دوکه که، دلته دې په دغه زرګیز باندې بل دوکه که، او بیا چې الحمدلله. عزتمندو، اصل بنیاد دا دی چې که په حرامو هر څومره ځلې ته ووایې چې الحمدلله،
او دا پې ووایه چې بسم الله وعلا برکت الله او الحمد شریف هم پې ټول ووایه سوره یاسین هم پې ټول ختم کړي که نه نو دا حرام دا حلالیږي نه دا حرام نه حلالیږي د حرامو 10 روپو ته موږ نه یو ټینګ او 20 رکعاتو نفلو ته تیار یو 20 رکعاته نفل راته هېڅ هم نه ښکاري زر 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 لا اله الا الله سبحان الله ویلو ته ښه تیار یو خو که دغه ځای کې یو مالي مسله راغله او په هغې کې یو 10 یا 100 روپۍ راته میلاوېدي په هغې اړوسره نه کوو روژه چې راشي نو ټول خلک حرام خوري شروع کړي تاجران دکانداران حرام خوري شروع کړي 2 نمبر سیزونه وایي بس روژه د مړه کې وځي او بیا د پکوړو هغه وړه بله ورځ راته یو حاجي صاحب ویل چې زمونږ دغه اشرف روډ ته سودا مودا پسې تلي وو غریبانانو له هم سودا اخیستله نو ویل بیا ما ورته ویل چې دا په دې دومره دالو به څه کوئ دا خو ډېر دا خراب شوي دي ویل چې د دې دغه را روان دی سیزن ویل ما چې کوم سیزن یې ویل چې دا خراب شوي دا موږ بیا اوړه کړو او په دې روډونو باندې پراته په دې روژه کې که نه د پکوړو اوړه او په هر ځای پراته او خلک یې خرڅوي ویل دا موږ په دې کې وباسو دا حاجي صاحب بیزي وایي آخري اعتکاف کوم حرم شریف کې دلته 2 نمبر او 3 نمبر دوایانی جری دوایانی هغه ډاکټر صاحب استعمال کی د کفنو او هغوی ورله د عمرې ټکټ واخلي بیا وایي زما عمرې له اعتکاف بلته حرم شریف کې کوم عزتمند ورونو دا صرف ځان له دوکه ورکول دا ځان له دوکه ورکول ځان له دوکه ورکول نه دي پکار الله له خو دوکه نه شو ورکولی دا صرف ځان دوکه کول ځکه د قربانۍ اولنی شرط دا دی چې اخلاص وی پکې للهیت وی پکې او دویم شرط دا دی چې ستا د قرباني چې ته په څه باندې اخلي دا به حلاله وي دا روپۍ به د حلالي دا قرباني یو واقعي پسې بله رایادي یو افسر صاحب چې و که نه یو افسر هغه خپل نوکر ته دا خبره وکړه ویل یاره قرباني را روانه ده او زه داسې چا باندې چک ولګوه که نه چې دا د قربانۍ مال خو راولي که نو هغه ورته ویل چې دا قرباني ده او دا خو پخپله په کار ده څه به که نه نو ویل افسر صاحب ورته ویلي چې ولې دغه چې و د اسماعیل علیه السلام چې کله ابراهیم علیه السلام قرباني کو نو هغه ګډ خو یې څه پخپله نه و اخیستی خو له بل چا رالیږلی و دا هغه شیطاني دلیل و د رشوت په مال باندې قرباني کول دا جایز نه ده د رشوت په مال باندې د سود په مال باندې قرباني کول دا جایز نه ده د غلا په مال باندې د دوکې په مال باندې چې په دوکه باندې دې ګټلي او 2 نمبرۍ باندې دې ګټلي دي په دې باندې قرباني کول دا حلال نه دي دا جایز نه دي اول خپل مال ته وګوره چې دا حلال دی او که نه دی چې دې باندې زه قرباني کوم اول دې ته وګوره خپل مال اول وتاله ځکه د الله بندگی کول دي بس بندگی پیژندل پکار دي قرباني د الله بندگی ده د الله عبادت ته ده دا عبادت صحیح طریقې سره کول پکار او درېیمه خبره ده چې په چا باندې قرباني واجب ده دلی پرېښودل نه دي پکار ځکه نبی علیه السلام دا فرمایلی
چاله چې الله وس او طاقت ورکړی قربانۍ او د قرباني ونه کړله نو هغه دې زمونږ عیدګاه ته زمونږ مونځ له نږدې نه راځي بس هغه دې نږدې نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانۍ په خپل ژوند کې کړي په خپل ژوند کې دوه ګډان هغه یې راوستل او ښه چاقو ښه برابرو که د ښکرو والو بهترین ګډان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل یا الله هذا مني ومن امتي یا الله دا زما او زما د امت نه ته قبول کړي نو موږ له هم پکې دا نیت پکار دی چې یا الله هذا مني دا زما د طرف نه هم قبول کړي او یا الله زما د دې قربانۍ اجر زما نبي ته هم ورسوي صلی الله علیه وسلم ځکه هغه زما او ستا غم کړی په قربانۍ کې ما او تا له هم پکار دي چې د هغه دپاره هم پکې څه وکړو بیا دا د خوندونو قرباني بهترین پکار ده ښه قرباني پکار ده چې هغه په اندامونو باندې هم روغی او هغه مانده امني برابرۍ او څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې چا ترې نه تپوس وکړو د ټول نه بهترین غلام کوم یو دی چې بنده یې آزاد کړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل اثمنها کم چې د ډېرو روپو والی کم چې د ډېرو روپو والی نو چې په ډېرو روپو کېږي هغه به ښه موږ او تاسو دا وایو که نه چې ګران بې قیمته نه او ارزان بې علته نو دا دی چې ښه قرباني پکار نبی علیه الصلاة والسلام د هغې صفات بیان کړي دي او دا ویلي دي چې ګوډ مال مه اخلئ ګوډ او هغه مال مه اخلئ چې هغه ارجا د چې پوخته یې ورپکې د ډېر ماندهوالي د وجې نه راوتلي داسې هغه مال مه اخلئ چې خوله کې غاښونه ني چې هغه ګیا قدر یې نشي خوړی هغه مال مه اخلئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه داسې بیماري چې هغه دغه ته نشي تللی هغه د لاله کې ځای ته هم نشي تللی غوږ او لکۍ دا اندامونه که چېرته نیم په نیمه باندې بیا پې قرباني کېږي که لږه پاتې ده او ډېره یې کټ ده بیا هغې نه ځان ساتل پکار دی هغې نه بیا ځان ساتل پکار دی نیم په نیمه پورې کار دی نو ښې قربانۍ کول پکار دي او بیا دا دی انشاءالله د اختر په ورځ به هم بیا خیر ووایو آخري دغه دا دی چې د عرفې ورځ دا ډېره لویه ورځ ده په ورځو کې دا ډېره غټه ورځ ده د عرفې ورځ میدان عرفات ته حاجیان جمع شي هلته او حدیث کې راغلی دي چې الله رب العالمین کله دې حاجیانو ته وګوري چې سرتور سر خپې بله خپې او کپړې په بدن باندې ني او دغه ځان نه تاو کړی دی احرام الله رب العالمین ملائکو باندې فخر وکړي ای ملائکو دا وګورئ زما دا بندګان اشعث اغبر سرتور سر دي خړ پړ دي په دې خاورو کې او ما ته لاسونه اوچت کړي دي او ما نه غواړي زما سره دوی بدله چې ده هغه نه ده مګر جنت دی بس جنت به وله ورکوم نو د عرفې د ورځې عزت پکار دی یو خدا ده چې کوم غسل چې مستحب دی ثواب دی پکې یو په هغه مستحب غسلونو کې یو د عرفې د ورځې غسل دی د عرفې په ورځ باندې لمبل دا یو مستحب عمل دی لکه څنګه چې موږ د جمعې په ورځ باندې لم بدن صفا کو دغه رنګې د عرفې په ورځ باندې پکار دی دویم دا دی چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیول پکار دي روژه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي احسب علی الله زما په الله باندې دا یقین دی چې د عرفې د ورځې دا روژه چې ده دا د 2 کالو ګناهونه ستا ختموي یو د مخکني کال یو د رستني کال نو دا چې د عرفې د ورځې روژه ونیسو سبا د عرفې ورځ ده
او که سباني نو د بعضې روایاتو مطابق بل سبا هم د نورو ملکونو دپاره کیدی شي او بهتر دا ده نن سبا زمانه کې چې سبا موږ او تاسو د عرفې روژه ونیسو او بله دا ده چې د اختر مونځ دی انشاءالله د اختر مونځ اول د هغه ځای دغه کوو د خوړ هر اوس کالم څنګه کړی و چې بهر وشي هغه ځای صفا دغی انشاءالله د دې خبرې کوشش به کوو بالفرض که هغه ځای بهتر نه نو بیا به دلته د ضرورت مطابق بیا کوو ځکه د اختر مونځ عیدګاه کې پکار دی عیدګاه کې مسنون طریقه ده چې دا عیدګاه کې او دا موږ د جومات کې ضرورت د وجې نه کوو د هغې وجه دا ده چې زموږ عیدګاه نشته یعنې ټول کادو کاله کې عیدګاه نشته د دې خبرې غم پکار دی د دې خبرې غم پکار دی چې عیدګاه زموږ جنازګاه زموږ دغه خوړ خو جنازګاه نه ده او نه عیدګاه ده دا خو پردی ځای دی که د زړه نه یې خوښه وه خو وبه وایي چې زه به وکوي که خوښ یې نه وه نو موږ خو نه شو کولی نو دا دی د دې خبرې غم پکار دی یو سوچ ورله پکار دی چې عیدګاه او جنازګاه چې په هغې کې د اختر مونځ کېږي او د اوس نه دا یو عزم وکړئ دا ګوره دې کورونو کې او دې کلي وطن کې خامخا انساني فطرت دی که نه خفګان راځي د رور به د رور سره چېرته خفګان راغلی ترخه خبره ګاونډي به د ګاونډي سره راغلی خو د اوس نه د اختر د ورځې د راتلو نه مخکې د دې خبرې غم وکئ خلکو له ورشئ بس په دې باندې انسان بیکاره نه ښکاري چې ته چاله ورشي ټیک ده ګناه هغه بل کې ده ته ورله ورشه ستا به الله پاک مغفرت کوي او تا ته به الله عفو کوي ته ترېنه معافي وغواړه اصل موږ کې شیطان د ټولو نه لویه خبره دا ضد ایښی دی چې نه دی به یې ما نه غواړي زه به یې ترې نه غواړم دی دې ما له راشي زه له نه ورځم ته ورله ورشه بس نو الله پاک به زموږ او ستاسو اخترونه او قربانۍ دا انشاءالله چې قبول کړي الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي اللهم صل علی محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا الله دا بهترین ورځې دي تا ته خوښې ورځې دي دا یا الله او خوښې شپې دي یا الله د دې ورځو خاطر باندې تا نه دا سوال کوو چې څومره مړي زموږ په دې کلي کې شوي دي مشران کشران وفات شوي دي نارینه او زنانه هغه وفات شوي دي یا الله ته د ټولو مغفرت نصیب کړي یا الله څومره بیماران دي زموږ دې کلي کې یا په نورو ځایونو کې دي اسپتالونو کې دي کورونو کې دي یا الله ټولو له صحت کامله عاجله ورکړي یا الله څوک قرضداري دي د قرضونو بندوبست یې وکړي او یا الله د چاته معاشي مسلې دي د کاروبار مسلې دي یا الله د ټولو خلکو کاروبارونه روان کړي یا الله زموږ په دې ملک کې چې کومه معاشي پریشاني راغلې ده یا الله دا معاشي پریشاني د دې ملک نه ختمه کړي یا الله د خوشحالۍ فیصلې راولېږي د امن فیصلې راولېږي دا کومه بدامني چې ده یا الله دا بدامني ختمه کړي په ځای باندې امن راولي او یا الله زموږ په عمر زموږ په عمل زموږ په اولاد زموږ کورونو زموږ په رزق ټولو کې الله خیر او برکت واچي وصلی الله تعالی